हमरा मुश्किल वक्त के چې چون کې ظالم چې کوم دی هغه موږ خپل حق خوستنې ته نه پرېږدي او هغه یې چې نه ته په پاکستان کې نه زه په پاکستان کې یم او ته به چې کوم دی خپل حق نشې غوښته خو بیا د پی ټی آی دغه ورکرون هغو ته زه سلام پیش کوم چې په مشکل وخت کې عمران خان سره یې لوړ دي او انشاءالله العزیز حق او باطل دا به په 8 تاریخ 8 فروری دې پته لګي چې حق چې کوم دی هغه څه دی 8 تاریخ باندې به عمران خان د فتح پاکستان فتح وي امت مسلمه فتح وي نو مو دا ډیره جذبه وه چې مو خپل برادري د دا وي چې زه دا خواهش لره چې زه توسر غونډ کا په یو پلیټ فارم باندې وکړه او ان شاء الله دا د محترم عبدالله جان او مو سره څومره پکې راتلونکي مېلمانه دي دا د پی ټی آی ینګ ګروپ ته دا یو جذبه لري هغه دا یی چې موږ عمران خان ملګری یو که هغه څوک نظریات یوټ لري هغه به عمران خان تیار کوي که شخصیات یوټ لري هغه به بل تیار کوي نو موږ شخصیات یوټ سره نه یو موږ یو نظریات یوټ سره یو عمران خان یو نظریاتي سړی ده هغه یو امت مسلمه ته پرځول دی د شکرداري د رمناباد پکې ټولو ته دا اپیل کو چې ګوره عمران خان موږ دپاره ډېر تکلیفونه برداشت کړو هغه پاکستان دې پر سوچ کوي هغه صرف د کرسۍ دې پر سوچ نه کوي که کرسۍ دې پر سوچ کوله هغه خو وزیر اعظم جوړ شوی یو شهرت یې لرلو پوره پاکستان کې نوما ده پوره دنیا کې نوما ده خو هغه صرف د مسلمان سوچ لري نو چې مسلمان سوچ لري د امت مسلمه د پر حق غوښتنې سوچ لري نو زه دا تاسو ټولو ته ریکویسټ کوم چې دا د داود افریدي صاحب د عمران خان یو سپهسالار په تور باندې موږ ته رسوله ده چې دا د موږ سپهسالار ده او دا سپهسالار سره به موږ انشاءالله د 8 فروری باندې ثابتو چې دا به موږ دته بھرپور ووټ ورکوو